اضافت لفظي او اضافت معنوي ډیر اهم سبق دی چې اضافت لفظي او معنوي وایسته د دې په مابین کې به طلبه کرام فرق څنګه کوي چې دلته دا مضاف مضاف الیه دا لفظي دی او دا معنوي دی. وګوره دوه خبرې سره پیژندل دي. اضافت لفظي دی ته ویل کېږي چې په هغه کې مضاف صيغه د صفت وي، مضاف صيغه، او دویمه خبره دا ده چې دا صيغه د صفت خپل معمول طرف ته مضاف شي، خپل معمول طرف ته. لکه ګوره حسن الوجه، حسن الوجه، نو پدې کې دا حسنو چې دی نو دا صيغه د صفت مشبہ ده، نو صيغه د صفت شو کنه، او دا الوجه ردی د فاعل دی نو دا ردی معمول شو، دا ردی لپاره خو چون کې دا حسن الوجه دا حسنو د خپل فاعل خپل معمول ته مضاف شوی دا نو دې لږه کسره ور کړی دا، نو حسن الوجه دا اضافت لفظي دی. اضافت لفظي چاته ویل کیږي چې هغه کې مضاف صيغه د صفت وي، مضاف صيغه او خپل معمول طرف ته مضاف شي وي. پوه شئ باندې دې ته ویل کېږي اضافت لفظي. اضافت لفظي صرف فائدہ تخفیف کوي، صرف بار راځي تخفیف لپاره. دویم نمبر دی اضافت معنوي. اضافت معنوي دې ته ویل کېږي چې په هغه کې مضاف صيغه د صفت نه وي، مضاف په صيغه د صفت او کچري صيغه د صفت وي نو بیا خپل معمول ته مضاف شوی نه. لکه دلته وګوره غلام زیدن، غلام زیدن، نو دې کې دا غلام مضاف دي کنه، نو دا مضاف چې دی دا صيغه د صفت نه ده، صيغه د صفت نه ده. مثال په تور کې چې صيغه د صفت رام شي لکه یوم الدین چې راځي مالک یوم الدین، نو بیا خپل معمول ته مضاف نه وي. او نو اضافت لفظي چې کوم دی دا تخفیف عبادت کوي، او اضافت معنوي چې دی کې مضاف صيغه د صفت هم نه خپل معمول ته مضاف هم نه، او دا سره بار راځي نو دا دوه فائدو د بار راځي. دې کې به موږ وګورو چې د دې دا مضاف الیه معرفه ده او کنه کړه ده. کچری په اضافت معنوي کې مضاف الیه معرفه وا، مضاف الیه پکې معرفه وا نو دا د تعریف فائدہ کوي، سره بار راځي. او کچری مضاف الیه پرې کې نکره وا نو دا د تخصیص افاده کوي.